عمرونو دقه خواري مور وکړه نو د بچي نه یې څوک جوړ شو هغه شخصیت چې نن په دنیا کې یاد دی هغه شخصیت د زمانې لوی عالم او لوی ولی الله ته خدای جوړ کړی عبدالله ابن مبارک رئیس المحدثین دی امیر المؤمنین فی الحدیث دی لوی محدث دی عبدالله ابن مبارک ډېر سړی حسین دا د چا د برکت د مور او د پلار د برکت دی په خپله وایي زما دین طرف ته اړو توجه نه مور به راته نصیحت کوي یا بچې ستا دپاره خو زما او مو پلار د ډېره خواري کړې دا ورته پته شته دا مبارک د دې عبدالله ابن مبارک پلار مبارک دا د یو امیر د باغ نوکر و باغ ساته ناظر چې ورته وایي یو ځل د هغه امیر مېلمانه راتلل باغ ته یې بوتله دې مبارک ته وایي مبارکه دې عبدالله ته وایي عبدالله نه مبارکه انار راوړه انار یې راوړه غټ انار یې وکړ چې انار یې مات که تور شو ورشه بل راوړه چې بل یې راوړه هم تور شو ورشه ته انار نه پېژنې په دې باغ کې د باغ خصمانه کې ناظر یې دلته او ته باغ انار نه پېژنې بل راوړه چې بل یې راوړه چې مات یې که هغه هم تور شو بس امیر صاحب غصه شو چې ما خو په لاره د مېلمنو د ستا ډېر صفت وکړ چې زما داسې باغبان دی ما لې ښایسته باغ کرلی دی او ته انار ته راوړه زه خو دې په شرمونو دې مېلمنو ته ملامته کړم نو دا مبارک ورته وایي هلکه تاسو که خبرې کوئ زه به بس کړم بیا سړی بس یې کوې که نه څه مشورې کوې بس خبرې دی ورته وایي چې زه خو تا د باغ دې له مقرر کړی یم چې دا باغ دله کامیاب کوم نو ګوره دې باغ ته څومره ښکلي بوټي دي تا چې کوم راوړي دی مې درته کرلي هر قسم میوه پکې شته زه خو دې له نه یم مقرر چې زه ستا د باغ میوه وخورم زما وي تا نه دي سکلی وې نه ګناه ولې وکړم تا خو په دې نیم مقرر کړی چې دا ما له سکا کم خوب دی او کم ما یو ستا د باغ میوه دومره په ژبه نه دی او بس سړی خوشحاله شو چې دا خو ډېر ایماندار دی د هغه ځای نه یې تبدیلي ولا وکړئ بس د نن نه پس به ته زما په کور کې ډیوټي کې دا غوندې ایماندار او دیانتدار سړی کور ته یې بوتله هلته به یې خدمت کوي یو ځل د امیر صاحب په هغه خپل اجره کې ناست دی سوچ کې پروت دی دا مبارک ورته وایي وی امیر صاحب ولې سوچ کې پروت دی څو ورځو نه ته ډېر فکرمن یې مبارک وی زما لور ده او تا ته پته ده دغه یو لور مې دی کلوتي بیټي چې ورته وه او د دنیا خلک یې غواړي پیغله شوې ده نو زه په ډېر لوی ټینشن کې یم چې دا چاله ورکړه او حقیقت ته وایم وروڼو چې مور پلار سره د لور ډېره سوده دی هسې نه داسې چاله یې ورکړم چې سمی وهي ټکوي ډوډۍ نه ورکوي بد رد ورته وي بد اخلاق یې نو زه په دې کې پریشان یم د بادشاهانو زامن یې غواړي د وزیرانو زامن یې غواړي دا مبارک ورته وایي وی امیر صاحب زه به راته یو فارموله وښیم او هغه فارموله ده چې د حضور پاک مبارک هغه یې عمل وکړې مبارکه څه فارموله ده وی حضور پاک فرمایي اذا خطب الیکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه زوجوه ایاه فزوجوه ایاها والا تكن في الارض فتنه وفساد عريض چې یو سړی د نه لور غواړي خو چې دوه صفته پکې وي دیندار مې او اخلاق یې مخي نو ورکوه نو وګوره چې دا څوک د رشته د لور غواړي دې کې چې کوم دیندار او خویه ښې هغه لی ورکه دیندار سړی د خدای نه یریږي د ښځې به د خیال ساتي او بدخویه له مه ورکوه ښه خویه له ورکه
یاره وایي دا خو مبارکه ده ما د ټینشن ختم کړه سلام پې کوم ښځی له نه وایي ښځې ما ته خو مبارک داسې خبره وکړه چې زموږ ټینشن یې ختم ده پیسې وې وایي چې دا څوک د لور غواړی وګوره چې کوم پکې دینداره او د ښه خوی خاوند یې نو هغه له یې ورکړه وایي سړي خبره یې ټیک کړې امیر صاحب دې ښځې ته وایي د مبارک لی نه ورکړ دې دیندار هم دی او خوی هم ښه دی اوه سړیه دا څه وی اخو زمونږ نوکر دی اخو زمونږ غلام دی اخو زمونږ نوکر دی پرون یې د باغ خدمت کوه اوس په حجره کې خدمت کوي غله لور ورکې امیر صاحب ته یې په قلار کې اوس ته یې راته په خپله ووایي چې دا دوه صفته پکې ورکړه دوه دکې شته لور نه به تپوس کوم چې لور نه یې تپوس وکړه هغې بابا بیبې چې څنګه ستاسو خوښۍ ما ته قبول هغه جینۍ هغه مبارک ته په نکاح کړه چې په نکاح کړه څه موده پس هغه امیر صاحب مړ شو د بلا مال ورته د مبارک ته د ښځې طرف نه راغی لور له مال راغی خدای والا بچی ورکړه نوم یې